الموضوع د ابراهیم علیه السلام چې کله د دعوت کاری شروع کا د پیدائش او د مور سره او کالو پورې په غار کې پاتې شو. مور به افته ورتلا او د خپل بچی کفالت به کو. ابراهیم علیه السلام چې کله کور ته راغی نو ابراهیم علیه السلام ته الله رب العزت قرآن کی فرمائی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام تا مونگا دا اسمانونو او دا زمکو یعنی اغا خزانے اخودے او دلمو پویا ورکڑا. ابراہیم علیہ السلام یوزل رب کریم تا عرض کی یا رب کریم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. سوال کہ یا اللہ دا ہر صدی ماتا او خودا خو یا اللہ دا مڑی سنگ ژوندی کے پا کما طریقہ با ژوندی کے چی دا خاوری شی. اللہ و تا فرمائی آیا ستا یقین پی نشتا. ابراہیم علیہ السلام عرض کی یا رب کریمہ یقین میں پیشتا ولیکن لیطمئن قلبی. یا اللہ خپل زړه ته پې تسلي ورکوم یعنی پریکټیکل قتل غواړم مخامخ قتل غواړم. اللہ پاک و تفرمی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن. اللہ پاک و تفرمی سلور مرغان رونیسا. علماء لکی چھ سلور مرغان مختلف راونیسا اوی ٹکوا یعنی علال کبیائی او ٹکوا قیمت جوڑکا او اللہ رب العزت و تفرمی بیا دغا کیما دا سی پا بیل غونڈائی باندی کی دا او بیا والا آوازو کا چی دا اللہ پا اجازت راشی نو زد دغا سی مڑی جوندی کوما گورا وطا آوازی وکا دا ہر زین اخپل کی مرا اوچت شوا. دا ہر زین مختلف اڈو کی را اوچت شوا. کم مرغی چی دا کم غوخا کم اڈو کے کم ویختا کم استرگا ہر وجود رگونا وینا آغا واپس یو مرغی تی جوڑا شوا مغسی سالور اول واتی. اللہ و تا فرمائی اگورا دغه سی بس دوباره مړي ژوندي کو. ابراہیم علیہ السلام عمر زیات نه ده کم او بیش عمر علماء لکی یا 13 سال یا 14 سال پا دومره کم عمرائی کی اللہ رب العزت پیغمبر تا کامل عقل ورکڑی. کم زی کی چی دا طول امت دا پیغمبر نا علاوہ دا طول امت عقل شروع شی یعنی عقل پہ ختم شی دا اغزین دا پیغمبر عقل شروع شی. نا ابراہیم علیہ السلام دعوت شروع کا اراوت پلار تراغے خپل اول دعوت دا خپل قرن شروع کا. پا قرآن کے اللہ پیغمبر تا فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے زما پیغمبرہ اول خپل رشتہ دار اویا روا
اول دعوت خپل کور کې ورکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ترونه دای راغون کا، خپل رشتہ دار راغون کا او د کلمې دعوت ولا ورکا چې ای زما رشتہ دارو زه ګوره حق پیغمبر یم ایمان راوړی پما. نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام اول دعوت خپل پلار ته ورکوي، ورته وایي پلاره زه تاله دعوت در کوم، پلاره ایمان راوړه. پلار ورته وایي چې بچیا ایمان نه راوړم او کچرې زما د نمرود چې ځان ته خدای ویلی دی که د هغې بد دې وویله، که د بوتانو بد دې وویله، که زما بد دې وویله، نو بچیه واوره لارجمنک واهجرني ملیا. ای بچیه په کاڼو به دې سنګسار کم او د وطن نه به دې وشړم، د بابل ښار نه به دې وشړم. بچیه سم شه. ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته فرمای قال سلام ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. پلارا تا ته زما سلام دی، پلارا تا د پاره به د رب نه بخښنه غواړم. پلارا ایمان نه راوړې د الله نه به سوالونه کوم چې الله رب العزت ستا مغفرت وکړي، مسلمان شي او ایمان په ما راوړي. اول دشمن په کور کې پیدا دی او بو دشمن څوک دی؟ سکه پلار. ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپل پلار ته دعوت ورکړ خو اوی نه منو. دا نن خپل خوږ بچی پلار ته په کور کې دعوت ورکوي، سروزه ولګوي، یا علم کوي یا عالم وي یا طالب وي، چې کور کې پلار ته وایي پلار د سنت مطابق واده کوم، وی کینا ستا هغه پلار ډېر تکړه دی خپل ځان ته خپله خیره وکړي. وایي زه مړی په جړا ښه ښکاري، واده په ډنګ ډونګ ښه ښکاري. کینه بچیه که دومره ځان ته طالب وی او تبلیغي وی زه چېرته مدرسې ته لاړ شه، سروزې ته لاړ شه، د ولیمې په ورځ بیا را پیدا شه. نن هغه رویه د ابراهیم علیه السلام چې د کومه د پلار و چې آزر نومې و، هغه رویه نن الله دې مونږ معاف کړي. نن پلار هغه خپل بچي سره کوي. ګورئ نه بچی به یو څه وایي پلار به بل څه کوي، بچی به ولا قرآن او حدیث وایي پلار به بل څه کوي. او بیا لا لویه خبره ده، بیا وایي الله رب العزت وی اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم. دا په واده چې دا ډنګ ټکور کوي دا یاد وساته دا د ګناه په عزت سره نیسي. ته چې ورته وویې لکه مه کوه څه وایي څه وایي؟ وی مړی خو نه دی واده دی، داسې سټم پکې کوکي او دنه روان شي. دا په دې ډنګ ډونګ کې خپل عزت لټوي. والله فرمایي چې څوک عزت ولټوي په ګناه کې ځای به جهنم کم چې توبه یې ونه ویسته. مسلمانه ما و تا که دغه واقعات د ابراهیم علیه السلام بیانو یا دغسې د نبی علیه السلام بیانو یا قبائح د ابو جهل به بیانو، مسلمانه نن دا که ما و تا په زندګۍ کې وګورو زمونږ مسلمانانو کورونو کې هم دا موجود دي، په کورونو کې موجود دي. ابراهیم علیه السلام دغسې دعوت ورکړ چې بابا جانه د دې شرک نه راواوړه، د دې کفر نه راواوړه. ناوړې نبی علیه السلام فرمایي وی کله چې د قیامت ورشي و ابراهیم علیه السلام به الله ته راشي چې یا الله تاسو خو ما ته ویلي وو چې زه به تا نه غمجن کومه، او یا الله نن زه غمجن یم
زما پلار دنیا کې په مرګ چې راغلی کفر په حالت کې راغلی قرآن ذکر کوي ابراهیم علیه السلام به آواز کوي واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون یا الله نن ما چې خپل رحمت نه امید نه کې یا الله زما دغه پلار دې دا وبخه او حالن کې کافر باندې حکم دا دی چې د ده ځای جهنم دی دغه آزر به ابراهیم علیه السلام ته د قیامت په ورځ ولاړ وي و ابراهیم علیه السلام به دغه آوازونه کوي څومره د درد قصه به یې ده څومره درد به ابراهیم علیه السلام ته رسیږي ابراهیم علیه السلام به د الله رحمت ته ګوري الله رب العزت به ورته فرمایي یا ابراهیم علیه السلام زما پیغمبره د خپو کې د لاندې وګوره څه شی دي چې وګوري ابراهیم علیه السلام پلار هغه شکل به الله رب العزت د زناور کې او دا بیجو دا یو زناور دی دا به الله جوړ کی او دا به په نجاست باندې ټول ګندی او د ابراهیم علیه السلام په خپو کې به نبی علیه السلام فرمایي د بخاري شریف روایت دی و ابراهیم علیه السلام به د خپو نه ونیسي و جهنم ته به یې غورځوي خپل پلار خو ابراهیم علیه السلام به ونه پیژني چې دا دی څوک و به د ده د پلار وي هغه به دا خیال وي ابراهیم علیه السلام که دا یو نجس زناور دی او مشرک او کافر دا د نجس زناور نم بدترینی نو خپل پلار خبره اونه مانو دا زی جهنم شو ابراهیم علیه السلام چې د خپل پلار نه ناامیده شو خپل قوم ته راووت کور کې پلار خبره اونه مانو دا قوم ته راووت مسلمانه کله چې د کور کې خبره نه منلی کېږي بیا به بهر خپلې کوڅې ته خپلې علاقې ته میدان ته راوځي نو ابراهیم علیه السلام راووت خپل قوم ته دعوت ورک چې زما قومه دا بت هېڅ نشي کولی زمونږ او ستاسو رب یو دی چې هغه په اسمانونو کې دی چې دا نمرود هم پیدا کړی تاسو هم پیدا کړی زه هم پیدا کړی او د دې ټولې دنیا د جنتونو جهنمونو د دنیا رب صرف الله دی لیکن هغه قوم هم ونه منو ده د دې میله به لګېده هغه میلې ته لاړه چې میلې ته لاړه لنډه ده چې ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي فقال انی سقیم زه بیمار یمه په زړه بیمار یم ای قومه زه تاسو ته دعوت در کوم زه تاسو خیر ته رابلم تاسو بدو ته ځئ زما زړه بیمار دی فقال انی سقیم زه بیمار یم هغې لاړه ابراهیم علیه السلام بتخانې ته ورننوت ټول یې وواله چا نه سر کټ چا نه لاس کټ چا نه پوزه کټ چا نه خوله کټ بوتان ټول مات رامات که یو بت ته یې هغه تبر ولګاو کله چې دې میلې نه راله وی هلکه زموږ خدایان خو ټول چا مات کړي ابراهیم علیه السلام په باره کې وی دلته قالو فتن یذکرهم یقال له ابراهیم وی دلته یو کس دی چې ابراهیم علیه السلام ورته ویلی کېږي دا کار عمده کړی ځکه دا زموږ د خدایانو بد وی ابراهیم علیه السلام یې راوغوښت قال انت فعلت هذا یا ابراهیم اے ابراهیم علیه السلام دا کار تا کړی دی ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون دغه غټ بوت نه تپوس وکړه چې ستاسو دا مشر خدای دی نعوذ بالله من ذلک چې دا تبرې دی ولې ته پروت دی دا به ده دا کار کړی وی دا خو د ځای نه نشي خوځېدی نو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي ښه چې بوت د ځای نه نشي خوځېدی دا به ستاسو کم ارمان پوره کی کم سوال به ستا پوره کی مسلمانه که دا هغه کافرو کو نن بعضې ناپوهه مسلمان هم کوي دې سي د سن پیر ته نه ځي خلک
دغه قبر باندې کینی او دغه څښا تیل چې ماشو نه ډک وي په ځان نیمګي داسې نه ده دغه ځای کې دغه جارو په ځان نه وای چې ټوله جارو ختمه شوې او پشمار پکې شل او دېرش ډکي پراته دي زمونږ دا تورسرې دغه قبرونو ته بادر بابا او پلانکی بابا ځي او دغه کاڼي په خپلې سینې او په خېټه نه وای نو مسلمان هغې خو خپل بت جوړ کړی و او د هغې نه غوښتنه کوه مسلمانه ته یې کاڼي نه کې مسلمانه ته یې مړي نه کې ما او تا او د هغې کې فرق څه پاتې شو دا هغه ناپوهه مسلمان سړي او زنانه دا کارونه کوي مسلمانه که هغې کو الله دې مونږ معاف کړي نن ناپوهه مسلمان یې زمونږ هم کوي نه ابراهیم علیه السلام چې دا ورته وفرمیل هغې لا جوابه شو دا یاد وساته کله چې د دین حق خبره راشي ستا خلاف به بیا خلق جوړیږي نو دی خلاف شو جواب وسره نه نو اوی ویل قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین قوم اویل نمرود ورته وویل چې د خپلو خدایانو مدد وکئ که چېرې تاسو دا کار کوئ ابراهیم علیه السلام اوس وځوئ چې بل کار ورسره ونه کوئ ابراهیم علیه السلام یوازې لګیا دی او دعوت کار کوي شعیب بن حبائی رحمه الله فرمایي وی په دغه ټایم کې د ابراهیم علیه السلام عمر 16 سال دی د اور د پاره تیاری شروع شو فرمایي وی اول غټه کنده جوړه کړه او داسې معمولي کنده نه وه چې په ځمکه یې ولې لرګي واچول لویه کنده یې جوړه کړه او چې کومه زنانه به بیماره شوه او هغې به دا نظر ومنوده که زه چرې جوړه شوم نو زه به دومره لرګي راوړم او په دې کنده کې به اچوم چې ابراهیم علیه السلام پې اوس وزیږي کنده جوړه شوه ابراهیم علیه السلام د پاره لرګي راغونډېدل شروع شو څومره مودې پورې لرګي راغونډ شو هغه کنده ډکه شوه کنده دومره ډکه شوه چې ابراهیم علیه السلام خو څه کې فرمایي وی کله چې اور ولګېده او تیله یې ورته کړه کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي وی دا اور چې کله جوړ شه او تیله یې ورته کړی شو دومره شغلې اوچتې شوې چې بره یعنې د اسمانونو سره یې خبرې کولې او بیا فرمایي وی د دنیا ټول اورونه هغه الله رب العزت یخ که په دومره ورځو کې چام د دنیا د اور نه فایده نه واخیستې دومره دا اور تیز و ځکه چې الله ورته فرمایلي قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم نو د دې د آیات د وجې نه د الله د حکم د وجې نه فرمایي 40 یا 50 ورځې په ټوله دنیا کې چا د اور نه پیدا وانخیسته ټول دنیا اورونه یخ شو ولې د الله حکم و ابراهیم علیه السلام یې ورغوزار کړ په منجنیک سره په دغه ټایم کې جبرائیل علیه السلام راغی ابراهیم علیه السلام د 14 کالو عمر کې دی چا په خبره چې دغه ټایم کې بلوغ تم نه دی رسېدلی ګیره مبارکه هم نشته صفا مخ مبارکې دی په دغه ټایم کې راغی ورته عرض کوي ای د الله پیغمبره که وایي مدد دې وکړم وی نه وی چا د پاره چې غورځېږم هغه بره نه ما ویني ملایکه راغلو ورته وایي وی که ستا خوښه وي زه د باران ملائک یم میکایل علیه السلام که دې خوښه وي باران به په دې اور باندې ووروم هر څه به ختم شي وی نه وی د چا د پاره چې غورځېږم هغه ما ویني بیا ابراهیم علیه السلام منجنیک کې وتړه وغه رسۍ ته یې ټیله وضي الله تعالی عنه چې ابراهیم علیه السلام په اور کې ولید نو والا اواز کوي بچیا
دا خپل رب نه سوال وکړه چې ما ونه سوځئ زه تاله د اور ته دننه درځم. ابراهیم علیه السلام لاسونه اوچت کړه، یا رب کریمه زما مور را روانه ده، یا الله دې لم دغسې اور ګلې ګلزار که لکه ما دپاره دې وګرځو. نو ابراهیم علیه السلام دعا سره مور ور روانه شوه. فرمایي اکرمه رضی الله تعالی عنه وی مور ورننوته ابراهیم علیه السلام ته ورغله او راغاړی بس تو خپل بچی د 1400 کال عمر کې ښکلی که او ورته وایي بچیا خو الله دې خوشحاله ساته ځکه چې د ټول قوم خلاف یو زنانه نشي کولی. نو مور واپس راووته. ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غذارېږي نن خو هر څوک وظیفې ورکوي، تکلیف په وخت کې دا وایه، تکلیف په وخت کې دا وایه. د ابراهیم علیه السلام وظیفه واورئ چې کله مصیبت او تکلیف او پریشانی در باندې راغله، دنیاوي لحاظ سره، مالی لحاظ سره، جانی لحاظ سره، حسبنا الله ونعم الوکیل دغه دعا ابراهیم علیه السلام ویله. او نبی علیه السلام ته چې کله په جنگ احد کې او په جنگ خندق کې تکلیف و، نبی علیه السلام همدغه وظیفه کوله، حسبنا الله نعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. دا دعا نبی علیه السلام رستا په 4مه سپاره کې دا آیات ابراهیم علیه السلام په هغې کې ورځې تېرې کړې. اور 40 یا 50 ورځې و ختم شو. کله چې د اور نه راووت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی آزر چرتم صحیح خبره ابراهیم علیه السلام ته د خیر نه وه کړې، لیکن چې کله د اور نه راووت نو آزر خپل پلار وله راغی او ورته وایي بچیا دا اور کې چې دې څومره ورځې تېرې کړې ستا خدای څومره ښایسته مهربانه رب دې په تا باندې چې په دې اور کې دې همداسې ورځې تېرې کړې. خو لیکن د عزت دپاره مسلمانه پلار ایمان نه راوړو. ښه وله پته ولګېده چې زما بچی په حقه دی. نمرود ته ښه پته ولګېده، قوم ته ښه پته ولګېده، لیکن ایمان یې نه راوړو. مسلمانه ما و تا ته ښه پته ده، ښه پې پوه یو چې په واده دا شی نشته، د مړي دا درېمه نشته. خو څه عزت خبره ده، څه خبره ده. که ته وایې چې د آزر ډېر قمقلو نو مسلمانه دغه خبره لږ ځان ته متوجه که چې ما و تا کې څومره قمقلتوب دی، چې ما له اوس ښه پته ده چې په واده دا شی ښه نه دی او زه یې کوم. داسې ده که نه ده؟ ما و تا له ښه پته ده چې په اسلام کې دا 3مه 40مه او کالیزه نشته. ښه راته پته ده، ور چاته پته ده او ما و تا یې کوو. پیمان یې ووایه دا ولې کوو؟ د عزت دپاره. نو آزر هم د عزت د وجې ایمان نه راوړه. نو دغه خبره یې وله وکړه او بیا ابراهیم علیه السلام فرمایي وی زما د زندګۍ 175 سال عمر یو. او ابراهیم علیه السلام فرمایي په دې دومره کالونو کې ما باندې په دې اور کې چې دا کمې 40 یا 50 ورځې تېرې شوي دي داسې ښایسته ورځې ما باندې په عمر کې نه دي تېرې. مونږ خو تاسو ګورو چې کم سړی نیک وي که هغه باندې څومره تکلیف وي، په تکلیف کې هغه ته قسم په الله راحت وي. بیا ابراهیم علیه السلام کېنناست چې یرې دا کافرو خو زه اور ته واچولم. نه، بیا نمرود ته راغی. اول پلار ته یې دعوت ورک، وایي نه منو دا. قوم ته یې ورکړه، وایي نه منو دا. درې مشر ته به مشر ته راغی، ورته وایي نمروده
زما رب ژوندي کول او مړه کول کوي. نمرود ډېر قمقل و. دا قمقل سړی هسې د الله هم ډېر بدي شي. قمقل فرعون، حامان، قارون دا عقلمند و. د دې ذکر الله په قرآن کې هم کړی، خو د نمرود نوم په قرآن کې نشته. نن کې ته په ټوله دنیا بادشاهي کړي، د نورو په ملکونو صرف کړی، خو د ده نوم په قرآن کې دا قمقل ډېر و. د دوه کسان را ونیول جیلیان، یو یې مړ کړی، یو یې پرېښود. وایي زه هم داسې کولی شم. وګوره په دې دواړو پانسي ده، یو مې مړ کړي، یو مې پرېښود. بیا ابراهیم علیه السلام ته فرمایي زما رب د مشرق نه لمر راخیجئ، ته مغرب نه راوخیجوه. بیا ورسره جواب نه و. لیکن هغه ظالم هم ونه منو ده، دعوت یې ونه منو ده. چې دعوت یې ونه منو ده، ابراهیم علیه السلام نا امیده شو چې بس دا قوم لور ایمان نه راوړي. د الله طرف نه ولا حکم کیږي، ځکه چې پیغمبر په خپل اختیار سره یو کارم نشي کولی. ان هو الا وحی یوحا، د الله طرف نه وحی کیږي. نو د بابل ښار نه ابراهیم علیه السلام ته حکم وشه چې روان شه، شام طرف ته لاړ شه، فلسطین بیت المقدس ځمکې ته لاړ شه، هلته زما د دین کار کوه. ابراهیم علیه السلام روانیږي. نو انشاءالله که ټیم و بیا به آینده جمعه دا ووایو چې ابراهیم علیه السلام هلته لاړو او کم واقعات پې هلته بیا راځي او د بچي کم تکالیف راځي او څو کاله بعد الله بیا بچی ورکوي.